أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. دین مخکې آیتونو مبارکو کې د منافقینو غزوه تبوک نه د پاتې کېدو د اجازت ذکرو چې دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازت طلب کړ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوته د اجازت ورکولو ذکر. نو اوس په دې آیتونو مبارکو کې مزید د منافقینو د جهاد نه رستو کېدو او د مسلمانانو په درمیان کې د فساد او د توڑ پیدا کولو ذکر دی چې دا منافقین ابتداءً د جهاد نیت نه لري په زړه کې، د جهاد اراده یې نشته دی. که اراده د جهاد وي نو خامخا دوبه د جهاد دپاره تیاری کړو، دوبه د جهاد دپاره هتیار او اسلحه سامان د سفر زادراه توخه دا هر څه به ځان سره تیار کړیو. خو بیا که عذر پیښ شوی وي نو بیا به دغه عذر مخې ته کړی. خو دو د روزې اول نه د جهاد نه وروستو پاتې کېدونکي دي او د جهاد نه پټېدونکي دي. نو چې کله دو د جهاد نه وروستو پاتې کېدونکي او د جهاد نه پټېدونکي دي نو دو اول نه د دې دپاره څه تیاری نه دی کړی، نو اول نه د دو اراده نشته دی چې موږ جهاد کې شامل شو، ځکه دو عذرونه او بانې پیش کړي. خو د دو د جهاد نه وروستو کېدل او د جهاد نه پاتې کېدل دا الله رب العزت ته خوښ دي. ولکن کرہ الله بعاثهم فثبتهم، جهاد لتلل، جهاد دپاره پاسېدل، جهاد کې شاملېدل د دې منافقینو دا الله رب العزت ته نه دي خوښ. الله نه خوښوي د دو جهاد کې شمولیت، جهاد کې شاملېدل. او انسان ګوري چې ډېر کسان داسي سره د مالدارۍ نه د هغو مال د الله په لاره کې نه لګي، ډېر کسان داسي سره د طاقت او سره د قوت نه خو هغو ته د عبادت توفیق نه میلاږي، سره د صحت نه هغه د عبادت نه او د نیکۍ نه محروم پاتې کېږي. چې هغه په نیکۍ باندې طاقت او قوت لري، استطاعت د هغه نیکۍ د ده وي، لیکن الله تبارک وتعالی د هغه توفیق سلب کړي. الله رب العزت د ده په حق کې د هغه نیکۍ فیصله نه کوي، نو د ده نه د هغه نیکۍ هغه توفیق واخیسته شي او د محروم پاتې شي. مال ورسره دی حج ته نشي تللی، مال ورسره دی الله په لاره کې د ده مال نه لګي، په جومات کې نه لګي، مدرسې کې نه لګي، جهاد فی سبیل الله کې نه لګي، د الله په لاره کې دی نه خرج کوي. دا مال د الله ته نه دی محبوب او دا مال د الله رب العزت ته محبوب نه دی او په دې مال خرج کولو باندې به چې کوم ته اجر ملاویږي نو هغه اجر د ده په حق کې نشته دی، الله رب العزت دې د هغې نه محرومه کوي. نو دغه د منافقینو حالتو چې طاقت قوت مو صحتمند او مال ورسره مو سورلی مو، لیکن الله ته د هغو هغه مال نه و خوښ، د هغو هغه طاقت او قوت نه و خوښ، د هغو سورلی نه وه خوښه چې دو دې لاړ شي میدان جهاد ته او دو دې وجنګېږي. نو الله رب العزت دا کمزوري کړی، دو د ځمکې طرف ته متوجه شلل، یعنی په دو کې کمزوري پیدا شلله او دو ناسته خوښه کړله، میدان جهاد ته د تلو په مقابله کې ځان له ناسته خوښه کړله. وقیل اقعدوا مع القاعدین، او وویل شلل دو ته چې کښېنئ ناستو خلقو سره. غزوه تبوک په موقع باندې عام اعلان چې زنانه دې پاتې شي
بوډاګان دې پاتې شي چې کوم جهاد له نشي تللی، ګوډ شل دې پاتې شي، ړانده دې پاتې شي او ماشومان بچي دې پاتې شي، نور ځای وځي. خو چې منافقین هغه نه ځي او دو د غزوه تبوک نه د ځان دپاره بانې جوړولې او زړونه یې پیش کول، ته ناست اجازت یې غوښتو، نو دو ته وویل شول چې کینئ لکه څنګه زنانه کور کې ناستې دي، څنګه بوډاګان دي نشي تللی کینئ، څنګه ګوډ شل دي هغوی د جهاد میدان ته نشي تللی تاسو هم کینئ، څنګه ماشومان دي او بیا بل څه عذر دی هغه عذر په وجه باندې څوک نشي تللی، نو تاسو هم د هغو په شانې کینئ. حالانکه تاسو نه ګوډ شل یئ او نه بوډاګان یئ او نه ښځې یئ او نه بچي یئ، طاقت قوت هر څه شته دی، خو د الله په لاره کې نه ځئ، چې نه ځئ نو کینئ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. الله رب العزت فرمایي چې د دو د تلل د جهاد میدان ته او په جهاد کې شاملېدل دا بجای د فائدې دا سبب د نقصان دی. د دو جهاد کې شاملېدل سره نقصان پیدا کیږي، فائدہ نه ملويږي. مسلمانانو ته نقصان به ورسي خو فائدہ به حاصل نشي. ولی چې منافقینو کې یو صفت دا دی، دوه کسان جنگول، یو ته بلاړ شي چې فلانه غوستا په باره کې دا خبرې وي، هغه خدا شي هغه خدا شي هغه خدا شي، بل ته بلاړ شي دا فلانه غوستا باره کې دا شي دی خدا شي دی خدا شي، نو هغه دوړو په زړونو کې به یو بل ته بغض پیدا شي، حسد به پیدا شي، حالانکه حقیقت به بل شي، لیکن د منافق به دا غيو زړوم ډک کړي او دا بل زړه به هم ډک کړي د بغض د حسد د خبرونه، غیبت وکي، چغلی برسي، نو په دې وجه باندې به په مسلمانانو کې توړ پیدا کوي او په دې وجه به مسلمانان جنگي په آپس کې. حالانکه حدیث کې راځي په یو څو مقامات باندې د دروغ ویلو اجازه دي، یو چې کله د یو دوه کسانو روغه کیږي صلح دپاره، لکه یو تلاړ هغه ته دروغ وي چې هغه غوستا په حق کې ډېر ښه دی، هغه وایي زما په زړه کې خو ته هېڅ خفګان نشته دی او زما په زړه کې خو ته هېڅ دښمني نشته دی او زما خو زړه دته صفا دی پاک دی، بل خوا ته راغی بل ته داسې خبره وکړله، نو د دواړو زړونو نه به هغه بغض ختم شي، حسد به ختم شي. په دې موقع باندې ته دروغ ووایي ولې دا دروغ د ده دپاره جایز دي. منافق به څه کوي، هغه به یو ته لاړ شي دروغ به وایي چې فلانې ستا په حق کې داسې بغض ساتي داسې حسد ساتي، هغه وایي چې زه به دته دا نقصان ورسوم، بل ته لاړ بل ته داسې وایي، دا دواړه په آپس کې مخالف شي، یو بل په زړونو کې دو ته بغض حسد او کینه راغله، په دې وجه باندې د دو په آپس کې اختلافات شول، دو کې توړ پیدا شو، دینه جنگ جګړه پیدا شله او دینه نقصان جوړ شو. نو که دا منافقین تاسو سره غزوه تبوک ته ځي نو په لاره به دو ته قچل کوي، ما زادوکم الا خبالا، نه به زیاتوي مګر فساد. یو صحابي خواته به راځي چې فلانې غوستا حق کې داسې وي دا د خبرې کې، بل خواته به راځي یو بل نه به د مخالف کولو کوشش کوي، د یو بل په زړه کې به د حسد د بغض پیدا کولو کوشش کوي، د ده به دا محنت وي د ده به دا کوشش وي. نو چې لا نړل جهاد لا مسلمانان به متفق وي متحد وي، نو هغه به یو بل سره مینه محبتي بغض حسد به نه وي، په زړه کې به بل ته مخالفت نه وي، چې مخالفت نه وي بغض حسد نه وي، هغه به مل جل کر د کافرو مقابله کوي. او که دو لاړل دا منافقین نو دو به په لاره کې فساد پیدا کوي. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، خامخا دوی به زغلی رازغلی خپلې سورلی ستاسو په منځ کې چې فتنه تلاش کړي، یو خواته به منډه وي چې فلانې خو دا وي فلانې دا وي، هغه خواته به راځي چې فلانې خو ستا په حق کې دا خبرې کوي، ستا په حق کې هغه داسې مخالف دی، نو د مخالفت پیدا کولو کوشش وکړي او د توړ پیدا کولو کوشش وکړي. وفیکم سماعون لهم، او په تاسو کې داسې کسان موجود دي چې په تقاضای بشریت، انسان د ظاهره ده، انسان ته یو کس راغی او هغه ورته د بل کس متعلق خبرې کوي چې هغه ستا په حق کې دا خبرې کوي، تا ته دا بدې ردي وي او تا ته د دې نقصان رسولو کوشش کوي، نو انسان په زړه کې د هغه نفرت پیدا کیږي، بغض پیدا کیږي، حسد. نو په تقاضای بشریت تاسو به د دو دا خبره واورئ، بعضې کسان د دو خبره به واوري، په هغې باندې به غور وکړي،
او پاغي باندې به عمل وکړي نو په دې وجه ستاسو درمیان کې فتنه به پیدا شي، فساد به پیدا شي، مخالفت به پیدا شي او د منافقینو په وجه باندې ستاسو درمیان کې توړ به پیدا شي. ولو ارادوا الخروج که چرته دوی اراده کړې وې د وتللو جهاد دپاره لاعدوا له عدة نو خامخه دوی به تیار کړی د دې جهاد دپاره سامان د جنگ، سامان د سفر او اسلحه وغیره. ولكن کرہ الله بعاثهم لیکن ناخوښه کړ دی الله رب العزت پورته کېدل د دوی، الله رب العزت د دې پاسېدل چې دي دا یې خوښ نه کړل. فثبتهم نو دا یې کلک کړل ځمکې ته، د پاسېدو توفیق یې ترنه واخیست او کمزوري کړل. وقیل اقعدوا او ویل شل دوی ته چې کښېنئ مع القاعدین ناستو خلقو سره. لو خرجوا فیکم که چېرته دوی وتلی وې په تاسو کې د جهاد دپاره ما زادوکم نو نه به زیات کړی دوی ستاسو دپاره الا خبالا مگر فساد، ستاسو دپاره به فساد پیدا کړو. ولا اوضعوا خلالکم او خامخه دوی بس غلولي رازغلولي اسونه اوښان خپل ستاسو په منځ کې یبغونکم الفتنه چې لټوله به دوی ستاسو دپاره فتنه فساد به لټو. وفیکم او په تاسو کې سماعون لهم اوریدونکي د دوی د خبرو دي، لکه هغه به چې تاسو ته کومه خبره د دروغو کولو کې دی چې تاسو پې عمل کړی، تاسو کسان موجود دي چې هغه به پې عمل کړی نو فساد به پیدا شوی. والله علیم بالظالمین او الله رب العزت پوه دی په ظالمانو باندې.